نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم صدق الله مولانا العظيم. تمام سامعينو بالخصوص د امت مسلمه او د پښتون نسل سره وابسته شازلمو نوجوانانو د ډیر وخت نه د مذهب پرستی او د قوم پرستی دا مسله په میډیا باندې په تعلیمي طبقو کې او په نوجوان نسل کې زیر بحث ته او گردش کوي او ډیره تیزی او سختی او تشدد په دې مسله کې پیدا شوی دی تر دې حده چې دا تاثر ورکولی کیږي چې قوم او اسلام مذهب او قومیت دوه اپوزیټ او متضاد څیزونه دي. لہذا زمنګ هغه نوجوانان چې داغي په دل او دماغ باندې د قوم رنگ او اثر غالب دی هغوی غیر شعوري تور باندې هغه د مذهب سره اختلاف او نفرت روان دي تر دغه حد پورې چې د وخت کې څومره معاشراتي مسائل دي د دې ټولو ذمہ دار د مذهب او مولا ګڼي. داغي پر د عمل کې هغه خلک یا هغه نوجوانان داغي په دل او دماغ باندې د مذهب رنگ غالب دی هغه به د قومیت نه نفرت روان دي چې ګویا کې قومیت او قوم پرستی دا د بيدینۍ یو دروازه ده او لادینیت طرف ته خلک راغب کول دي. دغه تقسیم چې د نوجوانانو په منځ کې د مذهب او د قوم په نوم باندې موجود دی او بیا په دغه تقسیم کې دغه تلخی نفرت او کرکه پیدا شوې ده د دې اثر زمونږ د امت مسلمه په اجتماعي قوت باندې وشو ځکه چې وخت کې د امت مسلمه سره لوی طاقت چې دی او لوی سرمایه هغه نوجوان دی او نوجوان هغه تقسیم شو دا قوم پرست دی دا مذهب پرست دی نو زمونږ اجتماعي قوت ختم شو. نو اوس منګه په دې پوزیشن کې یو چې نه موږ د مذهب جنگ ګټلی شو او نه موږ د قوم جنگ ګټلی شو او دا د امت مسلمه دپاره لویه د خسران او د تباهۍ خبره ده. دا خبره ډیره اسانه وه که موږ د اعتدال لار خپله کړې وی نو بېشکه انسان چې دی په دغه دنیا کې مختلف النوع تعلقات لري د مذهب سره هم د وطن سره هم د پیشې سره هم د قوم سره هم خو پکار دا ده چې موږ د ټولو لا او ارسیز لخپل رتبه مقام او حیثیت ورکو چې د مذهب حیثیت څه دی د قوم حیثیت څه دی د وطن حیثیت څه دی که موږ ارسیز ته خپل رتبه او حیثیت ورکو او په هغې تناظر کې موږ خپل زندگی کول شروع کو بیا دغه اختلاف او نفرت دا ختمېدو په موږ کې وحدت راتلی شو. آسان مثال زه دې وخت کې تاسو ته مخاطب یم زما ډېر تعلقات دي زما د یو مذهب سره تعلق دی او زما د مذهب نوم دی اسلام زما د یو قوم سره تعلق دی زما د قوم نوم دی پښتون زما د یو ملک سره تعلق دی زما د ملک نوم دی پاکستان زما د یو شعبې سره تعلق دی